چې څوک سورۃ الاخلاص ډیر ډیر وایي. نبی علیہ السلام ته صحابي وی غریب ما بس چې کور ته ننوځي جو بسم سلام ورچو بیا سورۃ الاخلاص تلاوت کوه. وی صحیح ده. سورځ پس راغی وی الله حبیب دومره مالدار شوم چې الله را سره گاونډیان مالدار کړ. دی کې الله الصمد دی کنه. الله د ټولي دنیا نه به حاجت دی. الله مام د سید مخلوق نه به حاجت کی څنګه ته به حاجت دی. دا وایا الله الصمد. او خصوصا چې کم کسان د یو ملک نشنلټي حاصله ول غواړي چې ماته د دې ملک نشنلټي میلو شوی کارت میلو شوی هغه کې مشکلات الله الصمد الله الصمد 1,25,000 پیری دی دا وای دغه ملک نشنلټي به الله ورکی. الله الصمد د صمد معنا دا ده کنه دی وجه چې چا نوم عبد الصمد نو دته صمد موای دا ډیره ګناه ده کنه. صمد معنا دا ده چې ټول پټول مخلوق په هر څه کې دته محتاج یو دی اچا ته نه محتاج. د صمد دا معنا دا ته مخلوق ته وای اے صمد نه عبد الصمد وای. صمد نوم چاته ویل دا ګناه ده. نو سبحانه د الله ذات ډیر پاک دی. تاسو الله لونه ثابت وي. و اذا بشر احدهم بالانثى حال دا دی چې کله زیره ورکړل چې دی ته په لور سره ظل وجهه مصدع وګرځي مخ د تقطو خپل چې د لور زیره واوري صد خیالي وهو کظیم او د غصې نه ډک ډک. الله وی قران کې وی دا به دی کړي کنه مخې تک تور شي او د غصې نه ډک شي. دا د مشرکین یو بد خوی و بد نن دا په مسلمانانو کې پروت. مسلمانان لور به شوي چاته به پته نه اته بس به وي بس لور مې شوې ده څه چل لور مې شوې ده چې زوی وشي نو ملک په خبر کې ملک په خبر کې بس لور مې شوې ده نو. او دا د دې زنانو یو بد عادت دی بد عادت. وی لور وشولنو یو بلا بل سی واشو یو بلا را کر بل سی یقین وکړه چې دا زنانه وي. دا خو تاسو د مشرکین اقوال دا مشرکین وی مشرکین دا خو د مشرکین خبرې دي. په دې تاسو کپل رسي. د مور څومره لوی مقام دی. دا مور د چا نه رغیږي د لور نه رغیږي کنه. دا نن چې ستا مور دا لور وکنه وا نن چې تا ته د مور سوې میلاو دی دا د لور په شکل کې دا نن لور دا ثواب دا مور چې لور نه مور به د کم ځای نه راشي. دا ډیر بدخوی دی. الله چې په قران کې د اولاد ذکر کړي دی نو انثى الله مؤنث په مذکر مخ کې کړي. الله چې د اولاد ذکر کوي نو د لور ذکر اول کړي دی. دیو جن علماء وايي